افسوس خو په دې خبره باندې راځي که چېرته غیر مسلکه یو دا کار وکړي غیر مذهبه دا کار وکړي په هغې باندې انسان له دومره خفګان نه ورځي خو چې خپل ستا د اسلام په نوم باندې یو ښار ابادېږي او هغه د اغیارو طریقې کوي نو انسان په دې باندې ډېر زیات دردېږي وروسته ورځه حالات داسې روان دي چې انسان کوشش دا کوي چې زه ښې طرف ته ځم خو هغه بدې طرف ته روان وي د فتنو په دور کې نښتی دی چېرته ایمانیات د انسان ختمیږي چېرته عقاید ختمیږي چېرته سړی کفر ته وتي هغه ته پته هم نه لګي د معمولي موسیقۍ د خندا دپاره هغه داسې یو قدم اوچت کړي چې هغه بالکل د خپل د ایمان نه بالکل غافله شوی په 31 اکتوبر په سعودي عرب ریاض کې یو عجیبه کار شوی دی هلووین ورځ مناوي تهوار به دا د 2000 کاله پخوانی دا یو تهوار به په دې خلکو کې را روانو عقیده به د هغه خلکو داسې وه وی چې 31 اکتوبر دا به د کال اخرنۍ ورځ وه په دې ورځ باندې د انسانانو او د روح په منځ کې چې کم خلک وفات شوي د دې منځ کې بالکل هغه فاصلې ختمې شي او د روحونه د دنیا ته راځي نو هغې دپاره به یې اورونه ولګول فصلونه به یې د هغې مخې ته ویشل او هغې ته به یې ځناور به یې ذبح کوي چې یاره دې څه نقصان رانه کړي او شکلونه به انسانانو داسې جوړ کړه چې سرونو باندې به یې ښکرونه کېښه او سربنې به یې په ځان باندې واچولې چې یاره روحونه راځي دې دنیا ته دا د هغې عقیدې وې 2000 کاله مخکې بیا وروستو په دې فرانس کې او په دې آیرلینډ او په دې علاقو کې دا بیا راغلی وې خو دا د انګریز عقیده کېدی شي د انګریز شعار کېدی شي د مسلمان دا نه دی د مسلمان عقیده دا ده چې کله یو روح انسان کله وفات چې که نیک سړی وي د هغه روح په حدیثو کې راځي چې علیین ته لاړ شي او علیین هغه یو مقام دی چې روح په خوشحالو باندې په دنیا کې بیا څه کوي او که چېرته بدکاره بدکرداره سړی مړ شي نو سجین ته لاړ شي هلته به فرشتې دی راټینګوي او غزارونه به ورکوي په جهنم کې به پروت بیا د دنیا کې بیا څه کوي دنیا ته یې نه راپرېږدي خو زمونږ د مسلمانانو ځان کې هغه شعور پیدا کړ دا بعضې سړی وایي چې مونږ څوک په دې دنیا کې دې سره دومره وخت دی نو هغه عرب انښتې دي شکلونه د ځناورو غوندې جوړ کړي دي چا په شکلونه د یرې جوړ کړي دي هغې کې به دا عقیده وه چې یاره یو ماشوم به کله یو کور ته ودرېږي د یرې شکل به یې اچولي نو هغې به چا خوراک ورکړه چا به ټافیانې ورکړي نو دیم دا شی شروع کړه دې له یو بله جامه ورکړه هغه بله جامه ډېره خطرناکه وه چې کم د عربو اوس دا کار وکړو د شکلونه یې داسې بګړه وکړه او دې حالت ته یې ځان را ورسولو چې هغې پکې عیاشیانې او فحاشیانې شروع کړي ښځو ځان له عجیبه لباسونه په مخ باندې کله د وینو نښې ځان له جوړې کړي کله ځان نه بوتان جوړ کړي کله شکلونه ته بوتانو جوړ کړي د خدای نه ویریږي حالان کې دا پاکه ځمکه ده ګورې په دې زما پیغمبر راغلی دی زما پیغمبر دلته وینې تویې کړي دي غاښونه مبارکې شهید شوي دي یقینو که هغه مسافتونو ته چې انسان وګوري په یو حالت هلته نشي رسېدی په دې وخت کې چې انسان ته یو سهولت دی خو زما پیغمبر رسېدلی دی د عربو چې کم دا کار کړی دی نو ټولو مسلمانانو له د دې مذمت پکار دی هغه د هغه اغیارو نه دومره متاثره شوی دی چې د هغې طریقې په ځان کې راولي خو دغه قرآن مجید وایي چې نه تر هغې پورې دې تا نه خوشحالېږي تر څو پورې ته یهودي یا نصراني شوی نه تر څو پورې تا د هغې مسلک مذهب نه اختیار کړی هغې تا نه پرېږدي نو د دې خیال پکار دی زمونږ خلک دې طرف ته روان دي چې زه دې نه متاثره شم او دې ما نه متاثره شي حالان کې څوک د چا نه متاثرېږي دارالاسباب دنیا د په بله باندې روانه ده څوک په یو طرف روان دي څوک په بل طرف روان دي خو الله هیر دی یقین وکړه چې دې په خپل اصل معنو باندې رب ته متوجه شو دې سره چې کم نعمتونه دي د امریکا او د اغیار به ټول د عربو په خپو کې ناست دي خو چې کم مسلمانانو په دې کې شرکت کړی دی نو په دې لوی مذمت پکار دی چې ډېره لویه غلطي هم کړې ده او په دې خپل کار باندې استغفار وکړئ څه پته لګي سبا دکه یو ستا تهوار چې کم د هغه اغیار و د هغې متاثرو کولو دپاره دی کړی او د رب په دربار کې تودرېږه الله درته وایي من تشبه بقوم فهو منهم چې ستا پیغمبر تا ته ویلو چې کم یو قوم د کم قوم مشابهت کوي هغه به د هغې نه پاسه جهنمیانو سره پاسه د یهودو سره بیا به په دې وخت کې څوک نو استغفار وکړئ که کم زمونږ کسان هم پکې شامل شوي نو استغفار په دې باندې ډېر ډېر وکړئ الله ته وجاړئ چې الله د دې عذاب په مونږ ټول عالم باندې مراولي او الله ته هېڅ ګرانه نه ده څه وخت مخکې در باندې سیلاب راوستو او ده به یې داسې یو جټکه بدله درکړي چې کم د اسمان پورې د بلډینګونه خېجولې دي په یو شرک په ځمکه کې دفن شي الله دې مونږ د داسې قسمه عذاب و آفتونو نه وساتي